وایي چې طالب غوره دی که ملا غوره دی علماو خبر کېږئ ما او طالبانو تاسو نه چې تاسو برید ته وکئ چې موږ غوره یو وایي چې طالب غوره دی وجه څه ده چې طالب غوره دی شیخ صاحب وجه دا ده چې طالب بې پیسو سبق کوي او مولا په پیسو سبق کوي دله تنخواه میلاویږي یا لږه ده ډېره ده خو څه معاوضه به وي او طالب بې پیسو سبق کوي یا دا چې طالب په پیسو ورکولو سبق کوي مولا په پیسو اغستو سبق طالب په جماعت کې 150 روپۍ ورکوي بعضې مدرسو کې پیسونه دی هغه ورکوي مولا دغه چنده دا پیسې تنخواه علي یا دا چې علما مولان د مدرسې ټینشن سره نشته بس په یو مدرسه کې استاد دی طالب راغی قرآن غی د طالب سره ټینشن دی نن په دې مدرسه سبا په بله مدرسه دلته کتاب ښه دی کو هلته کتاب ښه دی څلورمه وجه دا ده چې تعلمه چې یو سړي څه شی زده کړی دی نو بل ته به څه وښایي نو لاول زده کول دی بیا بل ته ښودل د دې حدیث په ذیل کې چې دا فضائل د طالبانو دي او بیا حدیث مبارک کې راځي چې طالب علم او طالبه د کور په طلب د علم کې وځي نو چې کله سړی د ملک وزیر اعظم چرته ځي تاسو به د خپل وزیر اعظم ومینئ د نور ملکونو وزیر اعظمان ومینئ دا چې کله وزیر اعظم یو ملک ته لاړ شي نو دته سور کارپیټ غوړی لیدلی خو دې په فیسبوک کې ته ده ایرپورټ کې ته خورئ بیا چې وزیر اعظم پاور والی نو اوږد کارپیټ ته خوري د دې ځای نه هغې ځای پورې او چې وزیر اعظم داسې کمزوری غونډه کې نو بیا ورته دومره کارپیټ خوري تاسو به کتلی په دې فیسبوک شته دی الله رب ذوالجلال فرشتو ته وایي دوی ته سور کارپیټ مه خوروئ دوی ته خپلې نوراني وزرې خورې کوي د کوم ځای نه د کاټلنګ نه تر مردانه نه د کاټلنګ نه تر کراچۍ نه چې دوی کوم ځای ته ځي په طلب د علم کې سعودي ته ځي امریکې ته ځي برطانیې ته ځي چاینا ته ځي طلب د علم د قرآن کې هغه ځای پورې ورته نوراني وزرې خوري